کال ګڼ شمېر هلکان د دلته نه فارغېږي او نن هم تاسو ولیدل چې 35 کسان 15 بچي هلکان ستاسو د دې سیمې الله پاک د دې دارالقرآن نه فیضیاب کړل د دین او د رسول الله مبارک د احادیثو عالمان ته الله جوړ کړل الله دې د دغه دین د نشر اشاعت توفیق د دوی نصیب کړي زمانو ادارې ډېرې دي مذهبي او دینی ادارې الحمدلله ډېرې زیاتې دي نور هم زیاتېږي د الله کرم او هر کال بې شمېره په زرګاو عالمان پیدا کېږي او فلکاو حافظان او حافظات او عالمان او عالمانې جوړېږي دا د الله فضل دی د الله پاک کرم دی او د الله احسان دی او بعضې ادارې د ادارې چې کوم منتظمین دي هغې ډېر په انحماق خدمت کې او محنت کوي چې په هغې کې زمونږ ګران قدر رو شیخ الحدیث حضرت مولانا صدیق احمد صاحب مد ظله هغه هم شامل دی ډېر په اخلاص د دې ادارې خدمت او تاسو ته معلومه ده چې دا اداره د کرۍ په ځمکه کې چلېږي د کرۍ بلډینګ کې چلېږي خو ده هغه د ادارې خدمت پرې نه ښه د احادیثو مبارکو خدمت یې پرې نه ښه او چې کوم محتمم کې اخلاص وي مدرسینو کې اخلاص وي او بیا طالبانو کې اخلاص وي هغې کې الله برکت اچوي زه به د دې باب او د حدیث مختصره غوندې ترجمه درته کوم هغه زیاتې علمي خبرې د طالبانو درته ډېرې نه کوم صرف د طالبانو له یو دوه ټکي به ووایم چې د دوی هغه مسله لږه تسلسل برقرار پاتې شي نور هغه طالبانو ته چې موږ کومې خبرې دلته کوو هغه کوم ځکه عوامو مجلس دی عوام د استاد په دغه صرفي او د نحوي او د بلاغت او د دغه اسرار او رموزو نه پوهېږي نو مجلس باسې ضایع شي زمانو بنیادي او سیند دی چې هغې ته زمام ضرورت دی او ستاسو هم ورته ضرورت دی د دغه طالبانو هم ورته ضرورت دی او هغه بنیادي نقطه چې د چا په سینه کې نو هغه سره به الله مدد کوي که هغه ملا دی او که هغه امیر دی که هغه طالب دی او که هغه استاد دی که هغه شیخ الحدیث دی او که هغه محتمم دی هغه بنیادي څه شی دی هغه شی دی چې امام بخاري یو مقام ته رسولی د امام بخاري له چې الله دا دومره لوی قبولیت ورکړی دی او د ده کتاب له چې الله کوم قبولیت ورکړی دی په مخ د ځمکه الله د کتاب نه پس د صحت په معیار کې بل کتاب نشته اجماعي خبره ده چې اصح الکتب بعد کتاب الله الباري الصحيح للامام البخاري چې خبرې مې کړې ما چې مې کړې خدای کوم لکه بنده کړم د صحت په معیار کې د دې نه قیمتي کتاب بل نشته اجماع د صحت د یو قصد او اختلاف او مخالفت اجماع ته هېڅ ضرر نه رسوي نن عرب عجم زنانه او نارینه واړه لوی ټول د دې بخاري نوم او د ده مقام مني د دې لار ماشومان روانې یو بل ته ویله که څه کې راځه پلان کې دی کې د بخاري شریف ختم دی ورته پته هم نه لګي چې دا بخاري شریف د څه کتاب دی نه خبر هم نه دي خو نوم د بخاري دا د ټولې مسلمان په ژبه نن روان دی نن عربو کې نن په عجمو کې په نصاب کې دا کتاب شامل دی او زموږ بر صغیر پاک و هند بنګلادیش موږ ډېرې نه ورکوو موږ اعتماد پرې نه کوو دا دومره لوړ مقام دی امام بخاري له الله ولې ورکړی یو څو وجوهات یې موږ طالبانو ته بیانوو څه خو علمي وجوهات یې هغه درته نه وایم خو یو وجه راته نن دلته وایم هغه دا چې هغه د امام بخاري رحمت الله علیه اخلاص دغه نقطه راته زما راووایم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ټول مخلوق ته الله دا اعلان کړی، کافر تم دا دعوت ورکوي، مسلمان لم دا دعوت ورکوي. پیغمبر نه زیات مخلص بل څوک کېدی نه شي. په امت کې د ټولو نه زیات مخلصین انبیا دي. اخلاص څه ته وایي؟ اخلاص دې ته وایي. زه به پښتو کې معنا کوم، هغه باب افعال او لغوي او شرعي معنا یې درته نه کوم او عرفي. زه به دا ووایم چې دا عمل کې کوم خبره کې او کوم کار کې دا خالص ته الله تعالی او دا داسې پاک که د غلط نیت نه، د خس و خاشاک نه او د ګندلو نه، د خپل عمل، د خپل قول، د خپل نیت بالکل مکمل صفا کو. دا عمل اللہ لپاره جب چاہے جو بھی پیش آ جائے، روٹے ملے یا نہ ملے، پانی ملے یا نہ ملے، تنخواہ ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس دین کو پھیلانا ہوگا اور دین کی نشر و اشاعت کرنی ہوگی. دیتے اخلاص بھی زمانہ دے مقام تے امام بخاری کے رسیدلے دے دا اخلاص ہو دے پخپل ہوئی تاریخ کبیرے وګوره وی ما باندې داسې وخت تیر شوی دی چې ما په یو بادام په دوو بادام خپل ګذرې اوقات کړه. یو شواروز مې په بادام تیر کړی دی، خولې ته به مې واچو، 2 بادام مې خوړلی دي، ما داسې وخت تیر کړی. او په دمشق کې یو مولانا صاحب و یو عالم د هغه نه حدیث زده کړل. د درس دوران کې به پاڅېده، منډه به یې کړې بهر صحرا ته، تقاضا به یې خپله پوره کړه، قضای حاجت، بیا به یې اودس وکړ، بیا به کېناسته، بیا به یې منډې کړې قضای حاجت له اودس به یې مات کړ، بیا به راغی اودس به یې وکړ او کې به ناست. دقه منډې دي اودس دی او سبق بار صحرا ته. هغه زمانه کې خو په مدرسو کې او درسګاهونو کې دا باترومونه او واشرومونه صحرا ته به خلک تلل. یو بابا ورته وایي بچي دا څه منډې دي جوړې کړې دي؟ او بیا راځي اودس کې استاد ته کښېنې، وایي باباجي دستونه دي او د وینې دستونه دي، خانه میں خون بہ رہا ہے، درد مروڑ پیداشی پخیر لگے، در سخت وقتی مروڑ پیداشی پخیر لگے، نو زمن دیکھم او دس مات کم وینا بیگی مالے بیاراشم او دس او کا مسابق تکینم بچے آرامو کا. بابا ورطوی بچے دے امام بخاری کی دی جوڑے گی محمد ابن اسماعیل بچے آرام کا خو سخت تکلیف دیتا تھا. وی بابا آرام کو خدای نصیب کا خبر کے وقو، آرام کا اللہ نصیب کا خبر کے وقو. اللہ بھی یقین اٹھے واللہ باللہ زمان باباو زمانی کو جد مولانا شہزادہ صاحب رحمت اللہ علیہ 53 سال اغلا ورد ورخو دلیدہ ساسو دا سواد دیر گویل علماء ملنگ مولی سے گلکوستان و دا سا قسم خلقی مولانا عبدالحلیم سے بے شاگردان پاتی شوی ما وقتی وغیل دیر با بیمار مائی لگی اکوٹے حرام وکماتی بچے قبر کی میرے خدای حرام نصیب سنگی مولانا سے درتو فرمائے کہ مالا حد پوری با لگے امام بخاری وقتوئی حرام میرے خدای قبر کی نصیب کی. بابا جی حدیث بات کی گی رسول اللہ مبارک حدیث رہنے تیرے گی. بابا جی کور تنالو پیالے کے ورطا روٹے دا زیتون پتیلو کی خوشتک ورطے روڑا. امام بخاری لوی دا واخ واخ بابا جی سدی دا روڑے دا بچے ماں بانے خو حکیم روڑے بندہ کرے دا روٹے بنا کرے وی بچے حکیم مکیم پڑے دا زمان دا علاقی دا روٹے بنا. آقا بابا جی پدے امام بخاری آقا روٹے خوڑا یہ روٹے خوڑا نیم خشو. بابا جی دیکھے دے سا جولی زمان خود دردم نیم خشو زمان خود دستونم لقلال شو. بچے وی سفر کوا بابا جی لاڑی ہو پیانے روٹے نور رونا زیتون پتیلو کی ورطا خوشتا کڑے وا آگے پہ بیاو خوڑا. بابا جی سو زخو جوڑ شم جو درات میلا
درد میں ختم شو بیماری میں ختم شو دا ست دارو دی پکے جولی وی بچے اس دارو خصورو دے دما دے طالبانو دا خیالی بعد دعوام و بخوا دمو کوئی درسونو کی کینستے دل سورو دونا بیتا تخیارو جستارو لینوا ستا کلمی سپوری شوی دی اوچی شوی دی او دا ڈاکٹران وی دا کلمی مومنٹ کئی دا دن حرکت کئی دا دی کلمو چی دا کم دا نن تهده دا دی خپل زید یو دی دا دی خوراک نا دا پروٹین راکاگی بلتی بلشه بلتی بلشه 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 رو دا حرکت کی دا خوراک لاندی دی نو دا چی پاکی سشه دی دا کلمو دن نا چی کم دیوالی نا دی یو بل سر جنگی گئی مومنٹ کئی دا پاخشی دا زخمشی ستا کلمه سپوره وی ستا کلمه اوچه وی ما صرف تالا کلمه ڈاکی کلی غوڑی میں پیدا کنو میں سے ندی کلی تو آئے دے اخلاص دے علامہ شمس الحق افغانی رحمه اللہ زما شیخ و زما استاد هغه به وی په دغه زمانه کې چې څومره دنیا و امام بخاري ته کتلې هغه زمانه کې څومره دنیا دا یمن دوانو دا اوس ته کم یمن دی د سعودي ډېر ایسا دا یمن لاندې و دا ګوټ په ګوټ په علماء پسې ګرځېدلې وګوره بل استادان یمنیان شام دا اوس کې سوریا ورته وی دا شام نو دا اردن فلسطین اسرائیل دا موجوده سوریا دا ټول شام دا د ترک باندې سي باندې راځي دا ټول شام وګوره د څومره استادان شامیان دي بالذات ته نقل کړي دي شام ته تللي دي مصر ته تللي دي جزيره العرب کې دا څومره ملکونه دا دوبه او د امارات کې ورته وي دا نمونه او وکینو یو بحرین په هغه زمانه کې دا زور نوم دی او قطر زور نوم دی هغې کې به جامې جوړې دي قطري به ورته وي دا ټول ملکونه جزیرة العرب دی کتلې کوفه او بصره او ماوراء النهر د خپل وطن یعنې ټوله دنیا چې وه هغه زمانه کې د دې پیغمبر د حدیثو دپاره ټوله دنیا کتله دا خو نه فلاین کوچ و نه جهاز و دا ټول پیاده سفر یا د اوښانو سفر یا د اسونو سفر دې ته اخلاص وایي که نه په دوو بادامو څوک ګزاره کړو خوند نه پیدا کړي زموږ طالبان په دوو ډوډو شي دارالعلوم نعمانیه کې مولانا روح الله صاحب هغه وخت کېدلی دې وړو کتابونو مدرس ما پسې طالب راوړی اوس هغه راولېږه څوکیدار وایي ته دلته اواز که چې ورغلم وایي راشه طالبانو درخواست لیکلی ہر طالب کا دو روٹے ملاوے دے ترکاری طالبانو درخواست نکلیو کہ یہ درے کا و یہ درنے کا یا درے کا یا درنے کا وہ درنر بچو وہ دو روڑو گزارا نکلا ہم بابا جی خبر اپنے دارالعلوم دیوبند کے طالبانو کے بڑے روئے ادب اسم ماتی دے بچو تا کتل تدارات دل تدا جھڑل مائدہ خدا علم دا خوشحالی جړم کېدی شي خو دا د دین کېدی شي چې د خپلو استادانو نه جدا کېږي استاد خو روحاني پلار دی که تاسو نه دی وي دوه قسمه نسب یو د خپل د انسان چې کوم ذاتي نسب دی او یو د روحاني نسب انما المؤمنون اخوة دا یو پلاران نه جدا کېږي جړل نو طالبانو کې دا شی شته ادب احترام الحمدلله بیدی بیدی ما فی زمون دا سکول دا کالج یا لکار سکولنٹان دا خپل استادانو دا اداری دون احترام نکی لکل زمون طالب کی زمون سورت ہے چرتا بلی دا سکول کالج بچی نیلی دلے خخواری وسر استاز کری خپا بوڑی ورطا نکل کری پریکٹیکل تاولی سمجھو کری چرتا بلی نیلی دی کلاس ونخ بلی من استاد شاگردم ندے بوٹی مدرسہ کی ایرانی مدرسہ احترام زیاد بابا جی خبر منتا کولا چھے دارالعلوم دیوبند کے طالبانو مفتی سے استفتاء لکلا ترکاری کمزوری وا نو محتمیم تدانا ہوئی جب ترکاری کمزوری دا خوراک کمزوری دا درخواست نہ کرے استاد بخبرشی محتمیم سے بخبرشی ارتال نہ کئی مظاہرہ نہ کئی استفتاء لکی مفتی صاحب تا کہ دا دارالعلوم دیوبند پدی سالن
په دې ترکارۍ او دس جایز دی او که نه مطلب دا چې تشې اوبه دي نو په اوبو خلک اودس کوي که په دې وضو جایز دی او که جایز نه دی اودس مفتي صاحب شیخ یې وکتل استفتاء حیران شو نو خدایه طالبانو څه لیکلي دي نو هغه علمي جواب یې ولا ورنه کړ چې نوم بدل دی په طاهر شي پاک شي باندې چې یو د اوصاف ثلاثه بدل شي او د اوبو خپل دوه صفته دي خاصیتونه سیلان او رقیت هغه پکې وي خو نوم د اوبو وي نو بیا به اودس دی په اوبو کې دې مالګه واچولې ډیټال دې واچولې شنان د بیرو پاڼې دې واچولې خوشبو دې واچولې نوم همدغه د اوبو دی د اوبو صفتونه پکې د وضو جایز دی خو که نوم بدل شو لکه شنه چای دې پکې واچولې اوس ورته اوبه نه وي شین چای ورته وي نو بیا اودس جایز نه نو هغه جواب نه ورکوي مفتي صاحب ولیکل چې چونکې مرچکې پکې د خوند یې بدل دی نو اودس پرې جایز نه دی مرچکې دی وی لنګري نه تپوس وکړو وی دا ته څه وله پخی وی صاحب په یو دیګ کې وله یو لپه داله یو دیګ کې یو لپه داله وی داسې وکړه چې دوه لپې ورته اچوه یو دیګ کې دوه لپې داله دغې دوو لپو دالو مولانا عبدالحق پیدا کړی دغې دوو لپو دالو مفتی محمد شفیع پیدا کړی دغه دوه لپو دالو مولانا ادریس کاندهلوي مولانا مفتی محمود او غلام غوث هزاروي پیدا کړي دې دوه لپو دالو مولانا یوسف بن نوري پیدا کړي اخلاص او زمارونو اوسم دا خبره اوسم چې الحمدلله زمون په علماو کې او زمون په حافظانو کې او زمون په طلباو کې اوسم اخلاص شته ځکه خو ورځ په ورځ د خدای فضل او د الله کرم د دین په ترقۍ ما په جامع مخیراتو کې یاره جي بس قیامت را روان دی او قیامت نه غلې کېنه سړیه مونږ دې ویرو قیامت را روان دی قیامت را لري قیامت نشته وروسته به راځي دا دومره نښې مې دا پوټې پوټې نښې د حضور پاک د زمانې نه را روانې ورو ورو زیاتېږي هغې نښې ویښتې حضور ته جاک په موږ پسې څه نه روانې غلې کېنه هم جوړې شکر دی الحمدلله دومره علما پیدا شو چې دومره علما سل کاله مخکې ټیک دا هغسې علما بني خو د دې خلکو مناسب ګیره چې کوم ملا په کار دی هغه شته دې خلکو له چې کوم عالم په کار دی ولې چې خلک یې هغه خدای ملا ورکوي هغه علما شته دومره حافظان قسم په خدای که سل کاله مخکې ورکه اوس تېري صرف وفاق المدارس سره رجسټرډ حفاظ سخ کال وفاق المدارس سره زیاته پته به زموږ حضرت صاحب ته لګي خو ما وفاق المدارس رجسټر ډېر داسې دي چې په دې غرونو په دې کلو کې بعض هلکانو قرآن شریف یاد کړی دی او هغوی وفاق سره رجسټر نه دي بل وفاقونه هم زیات دي وفاق المدارس اسلامیه سره 1,11,000 حافظان زکات پیدا او علما څومره دي جنکې ورشه وګوره عالمان یې جوړې شوې په جنکو کې خدای حافظان یې جوړې کړې او عالمان یې خدای جوړې کړې او ورځ تر ورځه مدرسې جوړېږي راشئ وګورئ نن په هره یوه کوڅه کې مدرسه ده د هلکانو د جنکو دلته وګورئ تبلیغي جماعت ته وګورئ ګوټ په ګوټ کوڅه په کوڅه باندې ګرځي او خلکو بسترې په اوږه کړي دي او د دنیا په ګوټ ګوټ کې ورشئ په امریکا کې او په لندن کې دومره خلک ورځ تر ورځه مسلمانېږي ریش و د اسلام زیاته ده ما قیامت خبرې مه کوه راځي به خو موږ له غم وجوړو وروستو د قیامت لا الله ډېره موده د قیامت ته شکر د دین الحمدلله په ډېره ترقۍ روان دی ټولو وایي الحمدلله داسې نشه او سره وایئ لاس اوچت کې الحمدلله وایئ د دین خوشحالي اظهار به کوه دا ولې د اخلاص قصه امام بخاري دغه اخلاص لا برکت دا مدرسې چلېږي اخلاص دی زموږ طالبانو کې مې اخلاص دی الحمدلله ما بل ورځم په لویه جلسه کې اوس هم درته وایم په خدای قسم
ما له یو طالب راغی او ما سره کېناسته او ته دا اوس سخت کار او ته د سترګو کې اوښکې روانې شوې ما ته ویل مولوي صاحب اجازت ته نه غواړم جلسې په ورځ بیا ډېر طالبان دي نو سر خو 1200 کسان الحمدلله فارغ جلسې پر ډېر کسان یې ملاقات به ونه شي اوس زه به 70 کاله پس مور او پلار وینم 70 کاله پس ولې 70 کاله کې کور ته نه تللی نه یم تللی بل طالب راغی ما ته ویل مولوي صاحب زه د کور ته به ځم او جلسې نه پس نیغ به ځم دوا راسره کړه بیا یې سارېدی نه شم زه به 10 کاله پس د خپل مور مخ کولومه ځم 10 کالو کې چې ما مور او پلار نه دي لیدلي رابطه نه په ټېلیفون ورسره رابطه کېږي نو مې چوپیانو کې ته ولې نه دی وایي چوپیانو کې ګرځېدلې په دې کتابونو دورو پسې ترجمو پسې او په دورو پسې 10 سال پس به زه ځم او زه به د پلار مخ کولم او د پلار تندی مخ کولم او د مور مخ به چک کړم د اخلاص نه څه شي او یو طالب مال راغی په دارالعلوم نعمانیه د لکي مروت طالب و د لکي مروت ما ته ناظم صاحب یو طالب دی او دستارمندی له وله مور ګوته ورکړې ده ګوتمه انګوټې چې بچې دا خرڅه کړه او ځان له دستارمندۍ انتظام پرې وکړه ځکه زمونږ دا طالبان د شپې بیا د خپلو ملګرو نه دعوت کوي ملګري ورته راځي پلار ورته راځي رور راځي رشته داران راځي جلسه کې ورسره شرکت کوي هغې له به ته ډوډۍ کوې ځان له به دا جوبه مو واخلې څپلی به اخلې جامې دا ګوتمه مور ورکړې ده مال یې راکړه چې دا راله خرڅ راکړه ما یې خرڅه نه کې صبر دا طالبان سبا درس ته راوړی طالب راوست 1200 1100 طالبانو ته مې دقسې مخامخ ودرم طالبان یې ګوان دي په رښتیا دي مې بچې ګوتمه دې څه کړه یې راویسته وې دا مې دا کوم ځای و هغه وجړل وی دا مور راکړه بچې چې مور دې دا د ګوتې نه رستا د مور دې څه کیفیت بیا وایي شیخ صاحب دا خبرې پرېږده نه بچې ما ته ووایه مور دې څه کیفیت وی دا ګوتما هغې رسته چې بچې ما سره به 1 روپۍ نشته زه ډېره خوشحاله یم چې تا له خدای علم درکړو ستا په پټکې په سرېږي کور کې خو څه پیسې نشته 1 روپۍ نشته بچې دا ګوتما واخله مور مې جړل دا ګوتما واخله او دا بازار کې خرڅه او په دې ګوتما د خپلې دستاربندۍ خوشحالي وکړه بچې ملګرو له رشته دارانو له استادو له په دې ډوډۍ انتظام دا ګوتما خرڅه مور دې جړل مولوي صاحب په دې ګوتمې نه جړل د خپل غربت او د ما د علم په خوشحالۍ جړل وایي بچې زنانه کالي کوم ځای وړي دا اخلاص نه چې څه شي د دې مور چې د اخلاص نه اخلاص څه شي د دې بچي چې د اخلاص نه اخلاص څه شي دی وایي بچې دا ګوتمه به دې والې او دې مور ته دا به دې مور ته واپس په ګوته کړي ما به یاد کړي ورته هغه ته په ګوته کې ستا ټول انتظام زما په ذمه تمہارو لوگ دا بچی مخلصان بچی دی په خدای یقین کوه داسې زنانه شته دی داسې د حیا زنانه چې هغې په پردو کورونو کې خدمت کوي او بچې علم پسې رسوي ما ته یو زنانه ټېلیفون وکړ ما دې مولوي صاحب زما بچې سکات په دارالعلوم خطابیه کې تا سره پټکې په سره یې ملا به ته جوړ شي او که نه ما خو د دې بچي لپاره په پردو کوڅو کې جامې وینځلې ما په دې ځای نه ځمکې
پیسې پیدا کړي دي په دې بچي کې لګولې وای بچي خو ماله ګټه کولې دې اړیکو له جو مزدوري کولې جو وای نه بچي ته به مزدوري نه کې علم حاصل کړه د پیغمبر دین زده کړه زه به پردي کورونه جارو کړم زه به پردی لوښي به ووینځم جامې به ووینځم خو چې تا د خدای علم جوړ کړې ځانانو پټې له کوڅ کړل وایي زما بچي نه به ملا جوړ شوي او الله مشهور ستا بچي نه به خدای ښه ملا جوړوي نو ستا دعا دې وکړه ستا دومره اخلاص او ستا دعا امام بخاري کې کمال ته رسېدلی دی د اخلاص د وجې نه د مور د دعا د برکت د مور دعا چې بچې سونا کېږي माँ की दुआ हो तो बच्चा सोना बनता है हीरा बनता है और जब माँ की इखलास और रो रो कर दुआएं अल्लाह के अर्श के साथ फौरन चिमट जाती है ये दुआएं दा इखलास दिन मांगो नमो है दिन आलिमान हत्ता अगर बचे चिदर नाज़िरे दर्शन कई पर उन नजर वत गोरे त अल्लाह द कुरान खिदमत कई यो सड़े नास दे द पैगंबर हदीस होता द पैगंबर हदीस कई खुदा बद खुदा बद सर दुश्मनी कई द खुदा दोस्त यो सड़े अल्लाह कुरान का नास दे द खुदा कुरान खल्क होता कई अल्लाह बद सर बुग़्ज़ कई كده وجد شبالي بسوكي تنخاخلي ولا نسر وتفقدر تنخاخ ديس شيء غرشي ولا ديس 10 و 15,000 و 20,000 تنخاخ راشه ده تما سره وکړي دا غسه چې څنګه کې د شپې ټول شپه کتاب وره صاحب په درس ولودو واسه ولودو په 10 و 20,000 روپۍ درس او دا موټر سایکل تیل يقول إخلاص والله بالله قسم بالله بخاري ما مخي ترى فغير الله قسم دونا ده بدي نفرم والله بالله تلا دريد الميت قسم فورا كما تقسم داس محدثين معلوم دي دا حديث استاذان تيغي مهتمم تا ويلي دي درخواست ورکړي دي چې ما تنخوا زیاته ده ملکه وخای کنه ما ته په نور دین کې چې کله جون راشي دلته توره پټې تړي تنخوا کمه ده ماله زیاته ما سوا د مدرسې د استاد نه ماته بلده چې تنخوا زیاته ده ماله کمه والله بالله تالله ما ته معلوم مهتمم باندې کمه کړې ده دا ته چې ګنې اساسات یې کړې دي په مهتمم والله تنخوا کمه کړې ده ماله کمه که دا زیاته والله بالله تالله بیا راته قسم خورم چې ما ته باوصول دا معلومه ده چې بعد شيوخ الحديث مخکې تنخواګانې غوښتي اوس یې دغه ګزاره کېږي نو تنخوا یې بنده کړه لله فی الله به درس کوم او زړې تنخواګانې مې لږې لږې مدرسه کې جمع کوي چې کومې غوښتي هذا هو الإخلاص دې ته اخلاص دا شکر دی الحمدلله دا بچي چې دلته راغله نو دا علم یې حاصل کړ دې بچو د دنیا څه کار نه شي کولی دی خپل مور او پلار نه ګټې نه شي کولی دا یو بچی دی 8 کاله بعد مزدوري کړې او بیا راغلی دی حدیث یې زده کړ دا مور او پلار ته یو دې بچي ته زه خیراج تحقیق پېښ کړم دارالقرآن نن د کرای په ځمکه کې چلیږي الله اکبر د اخلاص سره څه شی بلې ټوټې به کړی وه که نه یو 3 کاله به د ټوټې په مدرسه به نه چلوه زه به بل یو درس کوم ځان ته به مدرسه جوړه کړم نو بیا به کوم نه کرای ځمکه کې به کوم په خدمت د دین به او ټول محدثین استادان چې را تاسو محمد تپوس دې وکړي څومره تنخوا الله لپاره لګیا اللہ نے پارا کی کوشش شروع کو اخلاص نے کو ایر و تاسو تاوے تاسو کے دین
کم کار کوئے اللہ نے رضا دا پر اخلاص تا پسارا کوئے زمان قسم پا اللہ کہ اللہ با دنیا کی برکت در کی اخیر کی وقت مطلب تو بلی وقتی وہ منقادم سے بنات محترم وہ فرمائل کہ لگے استاہی خبری دا بس صرف یہ ترجمہ رہتا کو مزیدی نوے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لے سڑی راگی خدا نا جوڑا داو حکیم سے ہوئی چھے خدا نا جوڑا داو حکیم سے ہوئی چھے شاک پہ اخرا وچے لگرمخ کشی تاسو خیرہ ناس کرا کرزو والا نا لا بند لگرمخ کشی خیر پہ ضرور لگرمخ ضرور لگرمخ کشی لا کڑے لگرمخ کشی بس بکا ناس کشی لگرمخ کشی بس خدا نا جوڑا داو حکیم سے کوئی شاک پہ اخرا مدینہ منورہ کے شاک نشتا پا دکانوں کے اگر لے دم چاہ شاک نشتا تاثر نبی نتالا را غلی حضرت عثمان رضی اللہ ابھی بچے محصر ہم شاک نشتا دیس ادھر کے شاک نشتا نا خوب صبر کوا زمان یو قافلہ تجارتی را روانا دا غی کے شاک ماویلی دی لیکن براشی تالو شاک تا لک صبر کرود وغیرہ رسی لیکن شاید اغشتی شوی دی ما سری اغشتی دی ابدا درکم شاید خلق صبرو کا او استیکتا سے بیا بتا دیتا عثمان سوئی وی بچی دا چیزو لاری تا قافلی لدو آلتا تیرا شاید درکما اگر میں نصیب لاری تا ولی جو خو دو دریرو دی پس با قافلی راشی دونا گزارا میں اپرا نورا با مکو خیر دی وی نا فتنشتا چیزو جم دیم یا کمر بیما وورخا دین اخلاص زبا جم دیم و کدم مریم دا چیزو قافلیلا اصرات باندې سوریگا ما سرا اوخ باندې سوریگا چی ما خیلی برشو که انتا کتا تشاق والم نسیب تا تکلیف مکوا وینما دا خپل محبوب نوری دلی دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ چی کم انسان یو مسلمان دا بل مسلمان حاجت پورا کب دلبا اللہ دا نسو کالو دیتی کاب سوال برکی دیتی سوال میشی سنت و نعمت دا اخلاص شو فرض کو در بات ایسی پورے عمل میں سنت دا اخلاص تے اللہ فرض ندی پا مامان دے نفل کمی او نکر مواخدہ میں نکے دی وکا نکے واللہ تا خوشانو مکو دا نوافل کی راغلی دی دیر پار راغلی جس تا اخلاص پیدا شی لکن جو لار قافلے کو دی دوارا لارا قافلے نمخی لورغلن لکا شاہد تیرا غشتی لے غسپل غلام تاوی او سیب تا مخامخ کوخ چی دی دوانی میں دوا نگا لگو مشک دا شاہد و دکر ری کوخ یو طرف تا پخوا مشکولو کی بشاہد دا سرمونی پٹ مشکول نبو اغینا پسرونو گوتاری لگی گی شاہد را ندی بدن دار دا دوا نگا دا پٹ و مشکا دا شاہد دی وی دا یو مشک دا لور دا غریب کو یو پیالے یو مشک مرد لور آغا غلام ورطوی حضرت کی دا یو ورکم نو توازن بیلنس خرابی کی دا پل پنگی گی نا یو طرف تا مشک دی بل خانا کا بیلنس برابر دی توازن او جی دا یو نرکم شو بیدا بل غردے گی نو بیلنس نا برابری گی جی یو ورکم وی دا بلم ورکم وی سیب کوڑی بے پسوی دا وخم ورکم دے دے اخلاص غریب شو حضرت عثمان نا غنی شو نورمال دیتی نمارونو علماء کے اخلاص دے شو کر دے طالبانوں کے اخلاص دے عواموں کے اخلاص دے خدانا کی زمین عواموں کے اخلاص نشتا الحمدللہ تاسو کے من راغلے سب سے راغلے دے طالبانوں سرناس دے زمان دا رسول اللہ مبارک دا حدیث و طالبانوں دی احادیث دا دی باقی گلانو سرناس دے دا پارا تاسو راغلے تاسو اخلاص دے دا مدرسے کو تاسو چلی تاسو مدد نہ کرے مدرسہ کتے چلی عوام اقدار عوام خبر اخلاص دے عوام الناس زمان قدر کو پاکستان عوامو و مدرسو سر تعاون نکو لی مدرسہ نچالے جماعتو نتاسو جمعہ میں جماعت امام تاسو ساتے
طالبان نه په جوماتونو کې روټۍ تاسو ورکوئ چندې تاسو ورکوئ دا سپیس کدي دا خپل اخلاص مظاهره نه کوله نن زموږ جلسه به کوم ځای خو د الله لپاره دا مدرسه ده او طالبان دي او دا یو قسم دی زه حیران په دې کې دې ځای ته چې دا نن پکې دا طالبان ناست دي الله د کوم وخت نه د خپل کرم په نظر کتلي دې ګراونډ ته چې دې کې به لوبې کېږي او ماشومان به پکې فوټبال او والیبال او کرکټ وغیره به کوي لیکن ورسره الله د پیغمبر د حدیثو د باغچې په نظر ورته کتلي دي چې کال کې یو ورځ به دلته د دارالقرآن د هغې د طالبانو د حدیثو ختم هم دلته کېږي د په دې سیس دا په دې اخلاص ډایرکټر صاحب او پرنسپل صاحب ټول عملي مبارکباد شکر تاسو ادا کړئ موږ ستاسو ادا کوو تاسو د الله شکر ادا کړئ چې خدای پاک دوی نه ډوډۍ وکړي موږ په قسمت کې دا لیکلې د دې برکت به ادارې ته ملي عوام الناس موږ خوشحالي تاسو په ولې دا مدرسې چلي ستاسو په چندو باندې چلي دا ستاسو اخلاص دی شکر الحمدلله والدینو اخلاص دی بچي روباسي علم پسې د دنیا بچي حافظان کړل عالمان یې کړل ګوګړي خرڅوي چولې خرڅوي بچي لګیا دی قرآن یادوي مدرسه کې داخل کړل بزمارونو نور قول الله عز وجل ما راته وخت وي چې دا وخت د کمي په بنیاد او طعام مجلس په بنیاد صرف ترجمه درته کوم او ناظم صاحب هم راته وي چې د حدیث څخه ترجمه وکړه باب قول الله عز وجل وندع الموازين القسط ليوم القيامه امام بخاري رحمه الله عليه دوه غرض دي یو غرض اولی دی یو غرض ثانوي دی غرض اولی د امام بخاري رحمه الله په بعض حنابلة دی چونکه امام احمد ابن حنبل نه په مسله د خلق القرآن کې ډېره سخته سزا ورکړې شوې وه نو هغې فتویش کې راغلل د افراط نه یې کار واخیسته نو هغې به وي چې قرآن چې دا کوم کلام لفظي دی دا هم غیر مخلوق او قدیم دی نو امام بخاري فقط په ډله باندې رد کوي چې نه دا کلام مخکې نه وي باب قراءة الفاجر والمنافق واصواتهم نو هغه ځای کې امام بخاري په دغه ډله رد کوي او دلته کې هم چې د فاجر او د فاسق تلفظ دا وګوره دوی په خپله مخلوق او حادث کې د هغې الفاظ هم حادث دي او دلته هم وایي چې عمل د بني آدم او قول د دوی به وزن کېږي نو تلفظ بالقرآن خو زموږ قول دی نو چې ده حادث او مخلوق شم زما قول هم حادث او مخلوق شو او چې وزن په حادث او په مخلوق کې کېږي په قدیم او غیر مخلوق کې نه کېږي دا ډېر اختصاص سره مې درته وایي او دوی رد کوي په معتزله چې معتزله د وزن د اعمالو قایل نه دي هغوی وي د اشیا د اقوال افعال دا څومره دي اعمال اذا وجدت علمت چې موجود شي ختم شي عدد معلوم وي محاله ده او که بالفرض اعاده هم شي نو غیر متقوم بنفسها دي زه به په خاص پښتو کې راته ووایم چې دا غیر مادي څیزونه دي نو وزن په مادیاتو کې کېږي او دا زموږ نیکۍ او بدۍ ګناهونه دا غیر مادي څیزونه دي امام بخاري په هغې رد کوي ښکلې رد کوي چې وندع الموازین القسط لیوم القیامه د قیامت والا زموږ انصاف والا تلې ولګو نو په دې تله به زموږ اعمال اقوال تللي کېږي څنګ به تللي کېږي الله وایي او د الله رسول وایي نو حافظ ابن حجر لیکلی دی چې هر کله امام بخاري دا ذکر کړ چې الله وایي زه به وزن کوم دا الله رسول وایي تله ده او په هغې کې به د دې کلماتو وزن کېږي او دا به پکې ثقیلې درنې وي نو بس الله او رسول چې خبره وکړه هغې کې موږ عقلي خبرې نه کوو هغه موږ ونو زموږ اعتماد په عقل نه دی زموږ اعتماد د الله او د رسول په وینا باندې او که ته وایې یاره بیا هم مالک مطمئن کا نو نن سبا خو د دې اعتراض نشته نن خو بنده داسې آلات راویستي دي چې د غیر مادي اشیاو مقدار پرې معلوموي ترمامیټر یو تله ده یو آله ده او حرارت پرې معلومیږي د هغې مقدار چې دومره حرارت د 102 103 نو چې بنده داسې آله راویسته چې غیر مادي څیزونه پرې معلومیږي د هغې مقدار نو الله سره به داسې آله وي چې زموږ د ګناهونو او د نیکو مقدار پرې معلوم کړي خدای الزامي رد دی اصل رد مارون دا دی اصل چې الله رسول وایي او ولې دا مونږ چې څومره دلته اعراض دي یا غیر مادي څیزونه دي د دې اجساد دي وجودونه دي دلته مونږ ته نه ښکاري او د قیامت پر ورځ مونږ ته ښکاري هغه الله راوالي په تله کې به واچوي ووجدوا ما عملوا حاضرا نور جوابونه یې ورته اشخاص ته لیکل کېږي یا صحف خو ما درته وویل چې د ډېر اختصار نه کار
صرف ترجمه راته وندعو من وكيل الموازين يا جمع د موجود لك مجاهيل مجهول يا جمع د ميزان شي ميزان اصل کې جمع په اعتبار د كثرت ما يوزن لهم يا كثرت ما يوزن يا تفخيما او صفات بحال الموصوف ته وخيار المصدر صفات مفرد وصنع مجموعه فيكي يا زواج مقدر او لا بمعنى د في يوم مطلق وقت او قيامه المعدود قائمه ساعات ما کې مقدر کا خلاصه دا چې موږ انصاف ولا ترکی د فرض قیامت باندې طلب زکو اعمال د بنو ادم دا څنګه بنات ادم تعبیری او دا قول یوزن مطابق وزن کیږي قال مجاهد دا خپل شرح الغريب بالغريب كي لقسم معناه كي الذي مناسب لغة القرآن الشريف سورة بني إسرائيل كي وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا بالقسطاس عدل تويفر من جبكي نقسم فمعناه عدل شو او قرآن شریف کې دغه خدای مذهب دی په درې مسلک دی معنا ذکر کوم صرف دونه وویل چې خیر د قرآن شریف کې غیر عربي لفظ عجمي لکه د صوره غلي دي او په قرآن ته عربي وي اسلوب د عربيت دی ولا الفاظ عجمي معرف شوی هم دي ويقال القسط مصدر المقصد فتسوال کې چې د مقصد مصدر په اقصاد ته نو جواب علماء یې جوابونه کوي یو دا چې مضاف الیه مقدر دی مصدر المقصد او یا قسم بحسب الزوائد بمعنى الاقصاد دي او د طالبانو ته په دغه د مصدر نه مصطلح او په مصدر نه مراد مطلق ماخذ مراد دي او د ټول بابونو مطلق ماخذ د ثلاثي مجرد مصدري مقصد عادل ته وي ان الله يحب المقصدين او قاصد ظالم ته وي جائر ته اما القاصد فقال لجهنم حقا غير اختصار من الدرون قال واغشا امام بخاري دا ثابت کړه چې کله باب فعلنا الذي ومعنى الانصاف او د مجرد نه په معنا د ظلم اگر چې دا علماء دا نه خوښي علماء وایي زه به درته خیر دی دا فرق په مصدر دی په مصدر قصدي په فتحې د قاف نو که باب د مزید وي په د مجرد نو په معنا د ظلم دی او په مصدر قصدي نو که باب د مزید وي په د مجرد نو په معنا د انصاف او زه به د طالبانو یو نقطه وویل امام بخاري ماخذ د تفسیر د ابو عبیده تفسیر دی او په ټولو تفاسیرو کې کمزوري تفسیر د ابو عبیده دلته کې یقال سره تصدیر وکړه دا قول مرجوح دی بخیر کې استادانو هغه حالات په دوی ذکر کړي خپل استادانو ورته ذکر کړي دراویانو وبه قال حدثنا احمد بن اشكابه قال حدثنا محمد بن فضيل الذين نصف حسنات غريب شو عن عماره تبع عماره نوايخه لا تشديد من غلط عماره ابن قعقاع وابو زرعه هرم ابن عمر ابن جرير ابن عبد الله بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان دو خبرين نحوي كلمات ده مراد ذكر رجل مراد تنقل كلام يا ما يتكلم به حبيبتان الى الرحمن پروردگار رب رحمان چې کوم مهربان دی الله تخوخي دي وي دو خبرې دي والله تخوخي دي ولې دا الله ټول صفات په دنه زمنن پرته دي او خفيفتان په جبه ثاني دي مختلفان قريب مبني غير منصرف فعل تنافر كلمات قريب المخرج يوم نشتا او ثقيلتان في الميزان ولي الله كل صفات الى ذكر الله اكبر لا خبر مقدم في التشويقا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا مبتدا مؤخر له او ذبح حاصل به وفاء مصدر له مصدر له وعلم مصدر له أنا خبر ابني سبحت الله سبحان الله وقول مطلق تنوع التأكيد يا مقول به يسبح الله مثل تسبيح نفسه وعقب جملة فجملة أحمده بحمده يا حال كوني متلبسا بعبده ذبح خلاصة تبع بالأوامر كويس مختصر سبحان الله حاصل مفهوم سلي لو قبل ما أنا الله يسعد مش الله ظهر عيب نفعه وبحمدك ثم كل صفاتنا لله الثابت العظيم ذات والصفات والافعال والكونات الله عظيم درجه بس كون كافر سيدنا نوح رسول الله وانا تغيب ورکه دو خبرې الله په خوشالي کې طلب پټکیږي او په جبه مسانی او بل فرمایي من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مره يرودنا سوكسل کرتوي محيت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر الدرياء تساقم رجناهوني الله بمعفي بدا مختصره ترجمه من التوكل الله بدر الوايه خير ان شاء الله سوق بوي
سر کرت شواروس کے لا سجد کے انشاءاللہ ہوا ہے شوق سر ہوا ہے نور شوق سر ہوا ہے والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا إلا فككته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك ربنا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إله العالمين دے اجتماع قبول رکھے. دادا بخاری شریف 33 ختمونه چې بچي 33 او زموږ دارالعلوم دیوبند کې چې بکره مشکلات د بخاری ختم دی الله به مشکل فوري ختم لکه څنګه چې دا مولانا شریف ختم کی او زموږ تجربه د اوس وخت تیریږي یو دا یو مشکل راغلی د مدرسو ته یو د بخاری ختم په تاسو یو ټیم په خدای کې وګړو په حساب مسله ده بل دې نقص یو مشکل راغلی په چاته زموږ د انکار نه کېږي. د بخاری ختم مو په یو دوه درې ورځې کې له انتظار د بخاری نه پس علماء لیکي الله دعا کوي او دا 37 ختمونه څومره مخلصین بچی دي د ټول واړه دا لکان کې را فایل چې ار یو د تندی ورته بیا خپل نو اخلاص والا بچی دي نو د زړه د اخلاص نه تاسو دعا په خدای قبلې د ټولو نه مخکې دا دعا کې د مالو دارو قرآن ته دا نوې بلډینګ جوړېږي چې الله د خپل غیبي خزانو امداد یا الله د خپل غیبي خزانو مدد الله د خپل غیبي خزانو مدد د افتتاح الله مبارک او الله ته په خیر او عافیت دا بلډینګ سره دا ورسې الله سره ورسې چې اندر په درسونو په دې بلډینګ کې شروع شي الله دا بلډینګ په خیر سره دا ورسې په عافیت سره دا ورسې او دا حدیث او باغچه جوړه کړي د فقه باغچه جوړه کړي د قرآن باغچه جوړه کړي د علوم نبویه باغچه جوړه کړي. الہ العالمین دا دستا مدرسه دا چا ذاتی کور نه دی دستا د دین مدرسه او استاد قرآن صرف په انسان کا آزمائش کې په مسلمان آزمائش کې الله په دې آزمائشونو کې مو کامیاب کې پروردگار او الله دا بلډینګ د مدرسې په خیر واقع د کلمه څونه پیسې وي الله خلاص کړي دا به الله کوي او دا دعا مو ته کې چې خدای پاک دې اسمه ټول هم لګو وسیعه الله ولا وسعت ورکړي او محترم ناظم سے محترم کا مولانا شیخ العزیز صدیق احمد سے دعا کہ اللہ کو صحت ورکړي ایک بیمار دے غریب ته دې خدمت کې کنه الله کو ورو صحت ورکړي الله کو شفا ورکړي او دا عمل قبول کې پروردگار د دې اهلیه محترمه ده هغه ته لو کې الله کو صحت ورکړي دا بچی دي چې څومره الکان دي جنګې دي بچی دي الله دې کامیاب کې د خیر او برکت ژوندۍ نصیب کړي او دا قارون آلی هارون سے دعا کہ دیر مخلص دی ورد اخلاص نکارا لبنا غیر اخلاص نا والد سے بھی اللہ پا قبر امان نازل کی والدی سے بھی لندو رونا دا رشتہ داران دغرنگی دا نازم سے رونا رشتہ داران کی سبر دی مدرسی بے لو سا خدمت کی دکم دعا کو اللہ دا دعا گاہ دا دی حق قبول کی خیر و برکت جو دے نصیب کی یا اللہ تیرا چاہ نقد امدادو یا اس کئی ارادے دا خدای دې تاسو سره کړی د غیرتي ذاتي دې بدلې ولا الله په دنیا کې مو په آخرت کې خدای دې امداد په ذریعہ دې بیماری ختمه کړي
خدای که ردی په حق کې ردی د بچو په حق کې دی صدا سخت آزمایښونو فیصلې کړي دا صدقه د هغه مصیبتونو رد جوړ کړي الله خدای بیمارانو له شفا ورکړي او صحتونه ولا ورکړي چې چا دا وعدې وکړي الله د دوی د وعدو عملي جامه ورکړي خدای د دې وس ولا ورکړي توفیق ولا ورکړي الله د موږ دا څومره مجمع ده خدای دا ټوله مجمع قبوله کړي پروردګار الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ په بچو کې عالمان پیدا کړي بنوسو کې معلمان حافظان پیدا کړي رب الله موږ د دین لپاره قبول کړي پروردګار دین لپاره قبول کړي الله دا چې کوم څومره دوستان راغلي دي چې څو بیمارانی یا په کورونو کې بیمارانی روغ صحت او شفا ورکړي دا یو مرګري شاه ولی خان د خدای پرېشر شوی دعا وکړه چې الله شفا ورکړي الله موږ صحت ولا ورکړي بعضې ملګري په جیلونو کې دي الله د جیلونو نه راخلاص کړي بعضې د مدرسې استاد د مولانا محمد طارق صاحب والد صاحب وفات شوی دی الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو ته صبر ورکړي بل استاد مشتاق احمد صاحب چې مشکلات دي الله مشکلات یې په خیر بدل کړي بل استاد قاري هارون رشید صاحب دی والد صاحب یې دی هغې دعا الله دې مغفرت نصیب کړي او عطا الله صاحب دی بل استاد والدین یې بیمار دی الله دې صحت ورکړي او مشایخ مولانا فقیر محمد صاحب مولانا صدیق احمد صاحب مولانا مکرم خان صاحب دا شیوخ الحدیث دي الله په علومو کې مزید برکات واچي او د درسونه قبول کړي بل ملګری اختر علي زوی وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي او پروردګار ټول وارثانو ته صبر ورکړي الله راغلی جمع لنا ټوله قبوله کړي الله که دوی کې بیمارانې دي په کورونو کې صحتونه ورکړي الله که د چا بچي دي اولاد ولا ورکړي که د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ولا ورکړي الله د ټول په مالونو کې د قرآن او د پیغمبر د سنتو د خدمت حصہ پیدا کړي پروردګار د چا کاروبارونو کمزوري دی الله کاروبار کې ورته برکات واچوي د چا کاروبار نشته د حلال او فراخ کاروبار ورکړي الله دا ټول دوستان د بیت الله حج له بوتلې کې الله د بیت الله حج له بوتلې کې الله عمره له بوتلې کې الله زنانو له پسرونو د حیا او د پردې صادر واچوي یا الله د چا په کورونو کې پریشانۍ دي په خوشحالو یې بدلې کې چا د سټې شنونه دي په خوشحالو یې بدل کړي د بعضې دوستانو زحمت نشته اخلاص سره به وکړي الله نارینه اولاد ورکړي الله نارینه اولاد ورکړي نارینه اولاد ورکړي کوم هلکان چې په کالجونو سکولونو کې سبق وي دا زموږ بچي دي الله په ښو نمبر یې کامیاب کړي ورسره یې مزدار کړي الله دې سپیس ته ډېر برکتونه او ترقي ورکړي الله دې استادانو په دې ټیچنګ کې په دې ښودلو کې برکتونه واچوي پراخه روزۍ نصیب کړي دا ریکټر صاحب پرنسپل صاحب څومره چې عمله ده د خیر او برکت زندګي یې نصیب کړي الله موږ سره د مدرسې سره امداد وکړه مینې وکړه ستا دین سره دا د دوی د پیغمبر حدیث دي الله د دې برکات دوی له دې بچو راوړي کوم ماشومان کوم هلکان چې دلته سبق وایي کومې جینکۍ ماشومان چې دلته سبق وایي الله په ښو نمبر یې کامیاب کړي الله دې مزداره کړي دینداره کړي الله د دې قوم دپاره معماران جوړ کړي د بچي د دې سکول او د کالج د دې کالج د دې بچي د دې سکول بچي خدایه صالحان او دیندار د ښه تعلیم سره دې نه فارغه کړي الله او د دې ملک د ښه خدمت توفیق په رب العالمین ورکړي الله راغلی جمع چې څومره ده د خیر او برکت سره یې واپس کړي الله د دې په زړه کې چې څه حاجات دي پروردګار ورته پوره کړي څومره مشرات مې پوره دي زموږ د ټولو زما والدین ستاسو به مې الله مغفرتونه نصیب کړي د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله زموږ په نیتونو کې اخلاص پیدا کړي الله دا بچي را چې کوم 33 بچي دي 35 الله هر یو بچي د امت لپاره د خیر ذریعه وګرځي الله علومو کې برکات واچوي الله په دین کې برکات واچوي الله د وعد او د تقریر او د نصیحت په امورو کې برکات واچوي الله چې د دین په کومه شعبه کې څوک لګیا دی خدمت کوي خدای هغه خدمت ولا قبول کړي الله تعالی په برکتونه واچوي یا الله ته زموږ راضي شي خدای موږ د ریاکارونو وساتي الله که زموږ څه غلط نیتونه راغلي په اقوالو کې په اعمالو کې موږ معاف کړه خدایه موږ معاف کړه الله الله تا ته لاس نیولی دی موږ بل څوک ستا د ذات نه بغیر نشته چې موږ لاس ورته ونیسو الله موږ معاف کړه خدایه خدای زموږ اعمال قبول کړه پروردګاره که زموږ هر قسمه غلط نیت راغلي په کوم عمل کوم قول کې موږ معافي غواړو موږ معاف کړه خدایه زموږ ټول اقوال اعمال په خپل درګاه کې قبول کړه یا الله د کوم هلکانو کوم جنکو چې رښتې دي شته صالحه رښتې ورته ور نصیب کړه الله که د چا یو بل سره دشمنۍ ترهګرۍ دي په روغ یې بدلې کړه
الله د دې مدرسې د دې دارالقرآن دې حفاظت وکړه پروردګار او دې کې چې څومره نور رکعات سبق وي الله ټول عالمان فاضله کړه یا الله چې کوم مسافر دي په بار ملکونو کې الله د هغې مسافرو خیر او برکت نصیب کړه او د رحم د باران دپاره دعا کوي الله د رحم باران وکړه الله د رحم باران وکړه الله د رحم باران وکړه او دې خپل ملک ته دعا کوي پاکستان ته الله زموږ د دې ملک حفاظت وکړه دا ملک وي زموږ مدرسې زموږ پټکي زموږ ګیرې زموږ په هر څه وي الله د دې ملک حفاظت وکړه الله د دې ملک حفاظت وکړه د ملک د ټولو ادارو حفاظت وکړه د ملک د جوماتونو عوامو حفاظت وکړه دا سوال ورسره کوو چې د ملک ګوټ ګوټ کوڅه کوڅه او لاره لاره د قرآن او د سنت په رڼا روښانه الله د ملک یو یو چپه د قرآن او د سنت په رڼا باندې روښانه کړه پروردګار زموږ زړونه د قرآن او د سنت په رڼا روښانه کړه لکه معرفت او عرفان واچوه څومره دوستانو چې په دې مجمع کې او دې وخت کې په دې پروګرام کې دارالقرآن سره ناظم صاحب سره مدد وکړو او چا ورسره هر قسمه په دې جلسې کې څه تعاون کړی دی الله د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړه د ول په کاروبارونو کې برکات او خوشحالۍ واچوه الله مونږ د فتنو نه وساتې الله د حاسدینو د حسد نه وساته الله د شریانو د شر نه وساته الله د ساحرینو د سحر نه وساته الله د فتنګرو د فتنو نه وساته اله العالمین په عمرونو کې په مال اولاد کې برکتونه پیدا کړه خدای راغلي دوستان د ډکو زولو سره واپس کا الله د خیر او برکت سره واپس کا او دا حاجی نواز علي صاحب بچی دی نوید وفات شوی دعا ورته وکړئ چې الله تعالی روح د بدر او د احد د شهداو سره ملګری کړي او دا امداد ولا خدای توفیق ورکړي او دې خدای صبر ورکړي دا دغه بچی په دې ولا خدای نعمت بدل ورکړي دا امر الله په خوشالو باندې بدل کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين زمونږ یو دوست دی خلیل حاجي صاحب خلیل حاجي صاحب زمونږ دوست دی او د هغه وندار وفات شوې ده دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي یو معذور ملګری دی ماشومان یې ضایع کېږي الله دې ماشومان د ضیاع نه بچ کړي او الله دې ورله دین اولاد نصیب کړي چا زړه کې څه حاجات دي الله یې د موږ ټولو پوره کړي برحمتک یا ارحم الراحمین